سلامونه ملګرو د پاکستان او نیوزیلند لومړنی ټي20 میچ د باران د لاسه بیګا ډرا شو جی چونکه زه په دې انتظار وم چې شاهین افریدي سره به اټیک بالینګ به څوک کوي شاهین افریدي امیر به کوي کنه شاهین اور نسیم شاه به کوي یا امیر اور نسیم شاه به کوي لومړنی اور صرف میچ کې دوه باله شوي دي یو وړوکی غونډه سکور کارت دی سره هم شریک کوم بل چې کم پلینګ 11 د پاکستان او پاغي باندې هم خبره کو اماد وسیم ډراپ وجي په میچ کې نو په سوجه باندې اماد وسیم ډراپ شو کم کې لړل چانس ورکړل شو فخر زمان هم ډراپ په دې میچ کې نو مکمل تفصيلات در سره شریک کوم په پلینګ 11 باندې هم خبره کو سکور کارت خو ډیر وړو کې سکور کارت د کتا سو ګورې جدا سکور کارت د تاسو لهکاري صرف دوه باله شوی دي چې پاغي کې هم نیوزیلند دوه رنزونه کړی دي او یو وکټ چې کم دی شاهین افریدي اشتري دا دوه رنزونه چې کم شوی دا هم په بیٹ نه دي شوی دا په ایکسترا کې په وایډ باندې شوی دي شاهین افریدي زبردست بالینګ ماغه شاهین افریدي اٹیک بالینګ کولو چې دویم اور به سره نسیم شاه کولو او کنا محمد عامر بکولو د باران د لاسه د میچ 15 اورو چونکه دا یو غلطه فیصله و د ما په خیال د پاکستان کرکټ بورډ ځکه ګراوند چې کوم هغه چې کم آوټ فیلډ هغه کمپلیټلی ویټو کمپلیټلی لوندو نو کچره یو پلیئر پکې انجر شوی یا د نیوزیلند پلیئر انجر شوی یا د پاکستان پلیئر تاسو له معلومه رسومره اهم ورځ دی روان ورلد کپ ته او د یو ټیم مین پلیئر انجرډ شي نو هغه یو ډیر غټ هډیک جوړیږي چونکه پنځور هم نو په کار ځکه پنځور بسمه چې خو بیا هم شایقین کرکټ چې کم ګراوند لتلیو دغه جوړه ساتلو د پاره پاکستان کرکټ بورډ امپایرانو دا فیصله وکړه چې زدا خلک دومره راغلي دي او په ګڼ تعداد کې خلک تلیو تماشې ته نو دغه جوړه ساتلو د پاره پنځور گیم چونکه چې دوه بالو شو بیا باران تیز شروع شو په بیا کمپلیټلی میچ کینسل کوجی اوس کوم را شو په دغه باندې خبرو کو سکور کارت خو تاسو ګورئ وړو کې غونته سکور کارت دی ټیم رابنسن چې کوم دی د نیوزیلند ټي20 نن د ډیبیو وړومبنه میچ چای کو هم شاهین افریدي بورډ کو هیڅ رنز یو نکل بیا ټامسی فورد چې کم دی وکټ کیپر بیټسمن هغه بال نه سټرایک کړي او چیپ مین راوته هغه هم بال نه سټرایک کړي اوس پراشو په سکواډ باندې سپیشلی خبرو کو په سکواډ کې د پاکستان د پلینګ 11 تاسو ګورئ بابر اعظم او سایم ایوب دغه ماغه اوپنران دي اوپننګ چین شو بابر اعظم او سایم ایوب شو مخکې رضوان او سایمو یا رضوان سره بل کې لاړیو اوس رضوان په نمبر 3 باندې راګو شوی دی ون ډاون باندې تاسو ګورئ ون ډاون باندې رضوان دی بیا عثمان خان چې کم دی نمبر 4 باندې نمبر 5 باندې افتخار په نمبر 6 باندې عرفان له چانس ملو شوی اماد وسیم ډراپ شوی دی صد باندې شاداب د اړ باندې شاهین افریدي 9 باندې نسیم شاه 10 باندې امیر اور 11 باندې ابرار شاداب په ټیم کې وو اماد وسیم ډراپ شوی دی او ابرار لا چانس ملو شو اوس دې کې ډراپ کې ډاډیان ک تاسو ګورئ فخر زمان په بنچ ته اماد وسیم په بنچ ته اسامه امیر په بنچ زمان خان په بنچ اعظم خان په بنچ او عباس افریدي چې کوم دی دا په بنچ باندې دا کې لاندې اوس فخر زمان او اماد وسیم چې کوم دی دغه چانس نه دی ملو شو دغه براتلون کې میچونو کې خامخا چانس ملاويږي ځکه پاکستان کرکټ بورډ اوس فیصله کړی د روټیشن پالیسی به مونږه اختیارو روټیشن پالیسی مطلب دا چې هر کې لړی له مونږه چانس ورکو چې کم 1500 ممبر سکواډي 1500 ممبر سکواډ یو سیریز ته لاړ شي نو هغه 1500 والا کلاړیونه مونږه چانس ورکو کوشش وکاو دا نه چې یو کلاړی به بس صرف سیریز ته دی په بنچ په ناستي بس وب وړي او هغه به یو چانس هم نه ملاويږي اوس پی سی بی روټیشن پالیسی یو نوې پالیسی جوړه کا چې دغه پالیسی په ترو باندې به هر کلاړی له چانس ملاويږي اماد وسیم دې میچ کې ډراپ روان میچ کې دی شي ډراپ یا روان میچ کې دی شي وي فخر زمان لبم کمپلیټ چانس ملاويږي اسامه امیر زمان خان اعظم خان عباس افریدي ټول له روټیشن پالیسی په تحت چانس ملاويږي نو دا د پاکستان پلینګ 11 د میچ د لپاره کارا خبره شاهین افریدي څخه خبره موږ له پکې ښکارا شو د بابر اعظم په کپتانۍ کې چې شاهین افریدي او ماغه اٹیک بالر بابر اعظم او سایم ایوب د پاکستان د طرفه اٹیک بیټسمنان دي نو دا اپډیټ بیگانی میچ حواله سره بل چې کوم میچ په هغه باندې بیا بات کې ډسکشن کوو ډیر زیات تمنه د ویډیو کتلو والسلام